د ښځو سره ظلم کول ډېره سخته ګناه لري. ډېر داسې کسان شته چې هغه خالي د کور نه ران وي، په ښځې باندې ظلم کوي، ښځه وهي، ښځې ته پوچ ورد وایي، ښځه د پلار کره نه پرېږدي، د ورور کره نه پرېږدي. دغه کسان خالي د کور نه ران دي. دا یاد ساتئ، دغه کسان خالي د کور نه ران دي. خلک یې په مجلس نه ګډوي، د سره خبرې خلک نه کوي، خلک یې پکنیک ته نه بیایي. دی چې کله کور ته راشي سترګې رډې رډې اړوي، پوچ ورد وایي او یو چمپل یوه ډبره راخي غورځوي، نو دا د خالي د کور نه ران دي. دا یاد ساته، که ښځې ته ښکنځل کوي، د ښځې سره ظلم کوي، وهې، د هرې خبرې سوال جواب الله جل جلاله د قیامت په ورځ له تا څخه کوي. دا ته چې د ښځې ته پوچ ورد وایې، د ښځې سره ظلم کوې، ښځه د پلار کره نه پرېږدې، د ورور کره نه پرېږدې، پر دې باندې ظلم کوې، نو د هرې خبرې پوښتنه به الله جل جلاله د قیامت په ورځ له تا څخه کوي. ښځه ستا د کور مالکه هم ده، ښځه ستا د کور مزدوره هم ده، ښځه ستا د کور او چوکیداره هم ده. کله چې ته پر کور کې نه د کوره څه ووتې د باندې، بیا دا ښځه ستا د کور مالکه ده، چوکیداره ده، چې ته کور یې ستا خدمت کوي، ستا د مور و پلار خدمت کوي، ستا د اولاد خدمت کوي، کور صفا کوي، ډوډۍ در پخوي، بیا دا د کور مزدوره ده. نو ای د الله دشمنه، نو ته ولې پر ښځې باندې ظلم کوې؟ ښځه ولې وهې؟ ښځې ته ولې پوچ ورد وایې؟